اے تاسو وګورئ ته تاریخ کتابونه حیران بشه چې ابو طالب د خطبه وی او کم صفت د حضور پاک کړي بزنن خدیجه سره د هغه الک نکاح کوما چې هغه زموږ په خاندان کې ممتاز شخصیت دی هغه الک چې هغه په شکل په ټوله مکه کې خشته ښکلی دی هغه الک چې د هغه په دیانت او د هغه په صداقت باندې کائنات ګواهان دي هغه زمار واره چې په ټوله مکه کې څوک نشي ویلی چې د خیانت کړی دی دوکه کړی د دروغې ویلی دی او چا سره ټګي کړی دا خطبه ناشنا خطبه وي او بیا د حضرت خدیجه د طرف نه د هغې د تره زوی دی یا تره دی پاڅېده او د حضرت خدیجې صفتونه یې وکړل وی بلکل موږ محمد له ولې ورکو دا خپله جینۍ په دې وجه چې په ده کې هم دغه صفتونه دي چې کوم تا ووایې ډیرو غټو خلکو غوښته مونږ ورته انکار وکړه هغې انکار وکړه چې واده نه کوم نو بېشکه ابو طالب تا د خپل وراره چې کوم صفتونه وکړل دا قابل تسلیم مونږ منو ځکه خو د مونږ د خپلې جینۍ نکاح ورسره کوو خو دا م ووره چې زمونږ جینۍ هم ډېر پاک دامنه جینۍ دی په ټوله مکه کې او ګردونوا کې څوک د حضرت خدیجې دونه داغ نشي ثابتولی چې په دې باندې غلط داغ دی دا نو د دواړو ایجاب او قبولو شو نکاح وشو عمر داغه سلويخ کالو او د حضور پاک 15 کالو او چې څومره مالو د حضرت خدیجه ټول رسول الله مبارک توبه اسه خو نه بخي خذو به مال چته خاوندانو تبخه په جاهلیت خذ مال بخي ارسه وخت پل پورې ورته وقف کو حضور پاک کې کم کور کې پیدا شوی هغه پرې خو د حضرت خدیجه کور ترا دا د هغه صفاتونو د وجنه چې د نبوت نه مخکې الله په حضور پاک کې خو